گوری جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دوران کا اس راشی جی خیالی تراشی وی خیالات خیالی بس بلنداس نا آنجا جائے قول احمد و جنداس خیالات خیالی بس بلنداس نا آنجا جائے قول احمد و جنداس دته وای چې دلته دې دغه جوړ کړل ته موبایل به دې ډکی او دا به دې دې کې کنیکشن وکړي ٹھیک شو جی اوس دې تراشه تاسو لاول شرقایت کولاو کوي شرقایت کولاو کوي تاسو هم شرقایت به ساتي شرقایت نه پیدا کا واخله دون سنشته شرقایت کولاو کوي دا اوس شرقایت نه بغیر نه کی ځکه دا اوس 10 موبایل شرقایت دی ګل تو شرقایت مې ځان بوګړي د څه شي وي څنګه ده قوله اشهر مباحثي صحیح عبارت ته وایي کنه د شاته ته وایي شاته نقل وبالثانية علم التوحيد والصفات بس لما أن ذلك ها أشهر ها وأشرف مقاصده أشهر مباحثه دقة تلواس أذكر دي كتاب ته دي علم دا عقائد تا علم التوحيد وصفات هو علم التوحيد والصفات يسمى دا مسماش بعلم التوحيد والصفات سره التوحيد والصفات خو مطالعه وي چې صرف توحید او د صفاتو نه باس کوله تاسو ته پته چې د صفاتو په اخلاص شي عقاید خو ډیر لوی مباحث دي عذاب قبر دا نه چې کوم د توحید باسته او نه د صفاتو د عذاب قبر دا بګشته نه پولیسرات چې کوم د پاغه منتلو دا حق دي او بیا رستو چې کوم د سوال د نکیر او منکر چې کوم د داسري وای دا حق دي دا خبره ټول لازمه وجود د جنت او دا مخ کې جوړ دي او دا مخ کې نه ترشیم دي وعدت للمتقین وعدت دا خبر راځي دا حق دي او دا رنګ امامت او د چا د نبوت خبره امامت او د نبوت خبره دا بګشته کې نشته دا ټول شته د ملائکه مباحث پکې دي کتب سابقه خبرې پکې دي دا ټول مباحث دي او دا مباحث د شاری دا د توحید او صفات لري او سوال دا دی چې دا نو مولتوري دي دا نو ټیکل دی لکه دا د بعض شین د بعض وی ټیکتا خدا د ټول نه غټ د ټول د ټکی وي یو اشهر د مباحث دي مباحث ډیر دي خدا به کې اشهر دي یعنی مباحث متعدد دي خو ځینې پکې خدا باس پکې اشهر دي د نور وجود مشته وجود مباحث ها دا لفظ د اشهر مباحثه او اشرف د مقاصد نه دي د تسمیه د کل را 50 سره په اسم د اشهر سره د ما هو الاشهر سره او په اسم د ما هو الاشرف سره چې کوم د ټول نه اشرف ته هغه نه مولکه ټول ته توحید او صفات دغه توحید او صفات په ټول نه مشهور باسم ده او د ټول نه شریف باسم دغه تعلق د ذات توجب سره دا خبرې هاوره کنه هاوره دیو جنا اوس دا چې دا صيغه د اسم تفضیل راوړه او مباحث صيغه د جمع راوړه استاد عقل سوې چې نور مباحث هم شته کنه څه شته د دې ټکی نه معلومیږي چې هاونه مباحث اخرى اوس ګوره ويشير په دې خپل لفظ د صيغه د اسم تفضیل په استعمال سره او به اضافت د لفظ د اشهرو لفظ د مباحث ودا په دې کې اشاره شو چې له مباحث اخرى چې دې لپاره سړي نور مباحث هم شته نو مشکل سره
زما په دې کې اوس اشکال دی. څنګه اشکال دی که نه چې ګوره په خبره ځان پوه کړه. دا نور مباحث که موضوع د دې ذات او صفات شي نور مباحث به کې چا راوستلی دی. وایم که نه یار چې موضوع یې څوک شي نور مباحث به پکار دي. اول وایي دا قصه د نور مباحث دا وجود دا په هغه تقدیر دی. په کوم تقدیر دی؟ په هغه تقدیر دی لکه پرون چې موږ ویلو چې موضوع د دې علم ذات د واجب او صفات د واجب تنها نه دي. دو شیزونه د په حاشیه کې لیکل دي دو قسمه. او تاسو د 2 نمبر حاشیه ته ګورئ. دا په خلکو دا سیالکوټي به پوره وي په دې له پاسه به حاشیه شي دي. مثلا حاشیه ده 50 شوی ده په سیالکوټي له پاس شي ده او په کې بیا ناشنا نادر سبقونه دی پای کې په هغه حواشیو کې چې په دې پورې متعلق دي. دا دومره دا شرقایب د کړل کنه د شرقایب د علامه تفتزانی د کمال د پرده کافی ده چې د شرقایب کو او په شرقایب باندې لپاسه د خیالي غونډه حاشیو شوي او قسم شرط او په دې خیالي باندې لپاسه حاشیو شوي او بیا په دې شرقایب باندې چې کوم دنه سلکیوټو شو په سلکیوټو لپاسه حاشیو شوي. نو یو دنیا د مکه معظمه کې او کتابخانه و مکه معظمه نه د دې مخې په واخې په خانه خبره ته کوم اوس نه بلډینګ عظیم بلډینګ د څه کتابخانه و کنه چې د دنیا سرمونه کتاب پای کې پروت زنه نه وته مګنه په دې شرقایت پسې چې مې د دې دا وکم په دې فرصت مې راوستو د څه حاشیه او حاشیه د شرع وګنه چې زما د خلک په بوره اتلې چې دې څه وکړ څنګه پټې کړ جام یې غلا کې په حرم کې دې به څه کوي مې په دې باندې څه کوي ځان له دې نفس پروي چې دې به څه کوي مې اوس په دې ونی سیا څه په نه کې وړا جایز دي اوس په دروازه کې ونی سي چې دا چته وي بیا لاړم په دغه پسې پاسړي پسې او چې کنا سو مشرو مې زما د ځین کتابونو په کار دي تاسو مې مخه پکې دلته راوړا مونږ د پروتستانت باسو مې چې څومره غواړم او بالکل د ماشين لګیدل کسانو ته نشته پیسې نشي مطلب ما کتاب مې مراغسو پروتستانت باسو نو ما سره دغه پروتستانت نه یاد چاته زه نږدې راخم دي کې نږدې را نشي بل دا ما درته استبداد کتابونه دي لا يوجد في الدنيا دا سره دا حجابي سي دا ما چې ما خو دې ډېر کار لګیو کار مې کوو کنه په دې عقاید باندې خاص کر په دې صفات او ید او وجبان پوه شئ او دا د سره ډېر امانت دي دې استاد چې دا څه شیخ راته نه خیر مې نه دا ممنوع دي مې دا نه خیم چاته ها مې نه خیم مې دا به خراب شي په دې کې څه کتابونه پای مې په دنیا کې پابندیم ده یو کتاب د چې باچا سرکار شو نو حکومت پاکستان نسی په دې کې د کتابونو نه یو په دې کونړ کې مولا کړل استغفر الله کدا غوډ کړي کوم خرافات هغه جوړول او هغه پکې دي هغه موږ مشکله پیدا کو پوښې به هغه چې د الله تعالی مزار چې کوم ګډ وړي وو د کونړ کې مولا د افغانه خاصه د شه عبد الله مستانی ما کړل مې هغه پانی هغه مې پابندي و هغه مې پیدا کو بیا شیخ محمد نو په دې دیر کې هغه پابندي کتاب د دې غټ چې کوم دین خورون کې دی هر مې دا سره خوري خطرناک دی دا کتاب د دې خورون کې دی بیا هغه ته مې ما کتاب ترا کړ بیا مې هغه بیا مې ته چای دې چې ما غواړم په ولار تراشه بیا په ولار لاړم اخر مې یو کتاب پیدا بیا مې تراو بیا هغه د دې درکونه پروتستانت ته وباسه پروتستانت مې وباسه هغه کتاب مې هغه ته واپس کوو پروتستانت مې بیا پانی باندې بجل اس کتابونه
هغه چې ما شاړه ولاړول کله مې جوړل او کله مې خندل ځینې کتاب ته خندا راتله ځینې مې جړه راتله دې سره څه کوي په دې مې جوړل چې دومره قیمتي کتاب دی دا څومره خوار وزار ګرځي دلته پروت په دې کې د وش فوجانو په دې چې غزار په دې کمرې ته راغی په دې کمرې چې لاړو د کتابونو بیا په صندوقونو کې پراته وو په صندوقونو چې نقل شو په خور ته پلاري سیر شو په خور کې کتابخانه جوړ کې پای کې خو په خور کې مرا په شاک اوس واپس راغی اوس هم ځین نشته خدای چې ځان دې په څه کې ها نو ما تاسو ته وې د دې دسي هوا ششته تاسو کې کته وګورئ الى ان له مباحث اخرى دا تاسو وګورئ د 2 نمبر ته شي الى ان اي يشير ها باضافه الاشهر الى المباحث ما تاسو نه چې اشهر د مباحث دین معلومه کې غیر مشهور مباحث ته کنه چې څه اشهر دي نو څه غیر اشهر دي کنه دې پر نور مباحث مشته لكن ليس في تلك المرء من الشهرة خواغه دونه مشهور ندي بیا وای وهذا ظاهر دا خبره صحیح ده ظاهر ده عندما يقول چې موضوع کلام عمد الذات ما تاسو وختي سوال کو کچته موضوع دي علم کلام هغه ذات او صفات د واجب شي نور د ذات او صفات نه علاوه بیا نور مباحث بسم کې دي ها بنو باشته خدا قدینو به غیر مشهور نشته نو ځکه د ذات او د صفات او د توحید او صفات ټول راغلي او موضوع د ذات ته د توحید د ذات سره متعلق شو او صفات شو نو بیا نور مباحث به څه گنجائش ته خو موضوع به خروجي وینا دا ظاهر ده په نس د هغه چې موضوع د کلام عام د ذات نه لکه څوک موجود مطلق او څوک وایي یا زینوی ذات الله و ذات المخلوقات عطب پہ گئی ذات الزو وای کنه یار ذات المخلوقات لکه د نبوت باز دا یو بل مخلوق ته دا غینه باز شو هوري کنه اوري جنت او دوزخ بل مخلوق ته دا غینه باز شو ذات الله و ذات المخلوقات پسې لاشه به اول معلوم او یا څوک ده پرون جو داخله به بنا على ان موضوع الكلام المعلوم من حيث برج پرون تر شو چې دا حجیت د چا کون د کوم دینو اجماع حجت او ایمان په دې واجب دا څنګه د عقاید نه راځي دا حاله چې موضوع څوک شي مطلق معلوم شي په دې سره چې اثبات عقاید وکړي درې شو کنه دا د هغه چا په نس خو خبره ښکار ده ها خبر سره تاسو وګوره بر تاسو دې اوس حشید بر دې خیالي دلاشه اما عندما يخرج موجود ده عمد د ذات الله او صفاتنا فظاهر انه بیا ښکار ده دا اوس کته ونه خدای ونه وی چې بیا موضوع بیا څوک دی موضوع څه شنو کو درې نکړو یا څوک یا موجود یا ذات الله وذات المخلوقات دریم کم یو معلوم من حيث انه تثبت به العقائد الدينيه دا شو واما عند غيره كسو او غیر چې سو بل سو سوا د ذات صفات نه بل سو کې موضوع منی نه بیا مشکل دی فیشه ده بیا نور مباحث کم دي نو دا اشهر مباحث ټکه استای غلط ته استعمال د دقه د صفات او د ذات نه علاوه دا اشهر دي نو غیر اشهر چې دي هغه ځکه د ذات او د صفات نه چې علاوه بل چا ته د بل چا خبره کوي هغه د دې علم سره تعلق نه ساتي هغه مبحث د دیړو دینو بیا مشکل لږی وراله پکې کې وته او دند پکې پریوته نو بیا وای فلان الصفه المطلقه لنډه ده یو بل خبره ده دلته چې څوک موضوع مقید وای ذات او سوی او صفات وای فقط د دې صفت نه مراد دا صفت مطلقه ده او چې مطلقه شي نو صرف کې کامل ده او مراد د کامل نه مگر صفت وجودی یو قید صفت سو وجودی او کنا صفت وجودی صفت ذاتی الصفة الذاتية الوجودية والوجودية ذاتي
کنه صفت ذاتی او بل صفت سو وجودي اور کنه اور ذات الله و صفاته کنه نو د صفات مطلقاً دي کنه نو ګوره ځان په خبره باندې پوه ها تاسو بیا دې کته خیالې دغه د ګوره چشته کته بیا سیال ګوډي دلاش اینه واما عند من يقول ان موضوع ذات الله تعالى فالوجه في صحة تلك الاشاره بیا دا اشاره څنګه صحیح ده بیا خو ځغن غیر دغه باسونه خود دې علم ناډو دي نه اوري فالوجه في چې صفات مطلقه یعنی غیر مقیده بقید عنده هغه صفات ذاتی وجودي دي صفات دو قید کوم یو ځکه اعلی کوم یو صفات دي چې ذاتی وي اعلی کوم یو دي چې وجودي وي یو صفات فعل دي صفات فعلیه جوړ هغه ته مواده نو اصل کې صفات په قسمونو شو ګوره یو صفات دا صفات ته یو ذاتی شو او بل څه شو فعلی شو څه شو فعلی شو بیا چې کوم د صفات ذاتی دا بیا دوه قسم شو یو چې کوم د وجودي شو او بل سلبي شو دې سلبي ته احوال هم وخه څه شو احوال هم شو تاسو ګورئ صفات ذاتي وجودي ولذا زادوا لفظة التوحيد ولم يكتفوا بعلم الصفات علم الصفات واضح ہونے اکتفاء به نه کړه او توحید سره زیات کو علم التوحید و صفات کنه مع ان التوحید ايضا من الصفات پوښ کنه شي په دیوژن لفظ د توحید زیات کو چې هغه پکې مراشخه پوښ په ځکه چې هغه ګودي صفات کوم صفات ذاتی وجودي هغه سره کنه څنګه سره صفات ذاتی وجودي نو لفظ د توحید زیات کو ولی دا صفت الله تعالی یو دی نو دا خو د دې صفت ذاتی نه کوم مراد شو لکه وجود د باری تعالی شو حیات د باری تعالی شو دا کوم وجود دا کوم صفات دي صفت ذاتی ها او صفات فعل لکه خلق شو دا خلق شو یا رزق ترزیق شو دا کوم صفات دي صفات الافعال وایي به معنى التوحيد ايضا من الصفات فمباحث غير الصفات الذاتيه الوجوديه مباحث صفات سلبيه یا فعليه کرام اور مباحث د صفات سلبيه او د فعليه من الكلام ليس بمثابه تلك المباحث في الشهرة دقل مذکوره ګوره چې اصل کې دلته چې اشهر داو نو بیا خو صفات خو عام شو کوم یو صفات شو یو صفت ذاتی شو یو فعلی شو او ذاتی کې بیا کوم شو یو وجودي شو بل څه شو چې احوال ته نو هغه غیر مشهور کوم او د چې د صفات اشهر د څه کنه اشهر د مباحثونه دي دا دوه اشهر د دې نه کوم یو غوښتي دي دغه صفات ذاتی وجودي نو غیر اشهر کوم شو دا صفات فعلیه او صفات سلبیه بګرال نو نوشته اسی دا نور مونږ جوړل دا نور کم یو دي نو چې د صفات ویني صفات نه کم یو مراد شو دا دو شو هغه ان دا مشهور شو دا مشهور دغه شو نو مشهور کم یو شو دا ذاتی او وجودي نه هغه کوم غیر ذاتی دي فعلی او غیر وجودي دي سلبي هغه څه شو هغه دا شو اسی وجود ولا جوړو کنه چې نور به بحث دي نو بیا په دې کې به یو مشکلي چې خیر هغه صفات هغه غیر شو بیا د امامت او داش دې سره بسکه نو بیا سوال راغی چې مباحث د احوال او د افعال احوال کوم شو صفات سلبیه ما تاسو د یو نوم بلغه او افعال صفات الافعال نبوت امامت مباحث صفاته دا چاره شو مباحث د صفات نه شو کنه يرب خبر لم يعد مباحث الاحوال والافعال نبوه من بدايه صفات المباحث نکو ده كم صفات نکو هغه وجودي او هغه ذاتي نه دي سو هغه نه نشو وان نجعل كل الى صفه ما اگر چې دا هم
د الله صفت راځي کې دي شي دا نبوت امامت تاسو دلته کې ګوره زه تاسو ته خبره کوم اور د 3 نمبر ته ګورئ 3 نمبر ته ګورئ ولذا لأجل أن المراد الصفة المطلقة الوجودية الذاتية لم يدم مباحث الأحوال أحوال سد صفات سلبية مثل أن الله ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم أو أفعال مباحث خلق وتكوين نبوة إمامت مباحث صفاتنا بل جعلوا كل منها مبحثا على هداه ده جداش ده مباحث كرو وشوا وإن أمكن أن يرجع الكل إلى صفة ما ده إرجاع ده طريقة تخم ده سنغا فإن الأحوال راجعة إلى الصفات الغير الوجودية دي. إيه ده صفات خدي كنا أجر كي غير وجودي دي ده صفات ده واجب نشو أصل كما تقول إيه ده شيء شيء नहीं चाले साबित नखो ده صفات ना देगा خو بیا وای دا سره د سلب صفت شو کړ ته چې الله تعالی جسم نه ده نو جسم خو نه پېښو خدا د لاوال نه ده عدم الجسمیت دا صفت د واجب تعالی نشو جسم خو نه پېښو جسم نه پېښو عدم الجسمیت نه پېښو او عدم الجسمیت دا خو صفت شو د الله تعالی اگر چې صفت وجودی نشو څه شو ها یو شی سلب کې دا خبره ده کنه احوال راځي دي صفات غیر وجوديه افعال صفات وجوديه او غیر ذاتي او صفات خو دي کنه او نبوت هغه په معنا د انباء نبوت خو صفت د پیغمبر ده خدا نبی جوړول د چا صفت ده او یو امامت ده امامت د چا صفت ده د امام خو نسب الامام دا چا صفت ده دا د واجب تعالی نو د امامت په نسب الامامت ته بوزي او نبوت بچا ته بوزي ها انباء او هغه دغه عدم الجسمیت هغه صفت د واجب تعالی شو کنه جسمیت خو صفت نشو نفي شو وعدم هو نه نفي شي کنه هغه ته ثابته واجب لګا اگر چې عدم به شي داخل شي ده شی به نفي وي دا جسمیت خدا عدم واجب تعالی عدم د جسمیت به ثابته الله لا صفت نشو وتقد صفت د حال یا صفت سلبی وي یعنی یو سلب د یو شی ده عدم خو ثابت ده الله لرا خو سلب د یو شی ده نو صفت خدا واجب تعالی شو کنه نو اگر چې د چې دا وي اگر چې دا راځي د کل الی صفت ما حالا ان الامامه انما امامت خو هغه کې غم مکوا دا خو د اصل کې د فقهیات ده د چانه ده فقه دا خو د فقه مسله ده ځکه فقه کې د چانه باس کېږي د فعل د بندنه او د امام څوک نشي خلک نه نشي نو فعل د عبادت نشو او د فعل د عبادت د چا کار دی ته څوک امام جوړه نو څه خبره شو اور خدا دغه عبادت به څوک چې د امام جوړه دا به زور بادشاہ به دا جوړي لکه ابو بکر صدیق حضرت عمر جوړ کو حضرت عمر چې کوم دی حضرت عثمان جوړ کو حضرت عثمان غنی له څوک جوړ کړو ها بیا چې کوم دی حضرت علی شو یا دې چې هغه ته موقع ملو نشو جو بیا چې کوم غټ اصحاب الرأي دی هغه غون شو زه یو د هغه جوړ کو نسب الامام د چا کار دی نو دا د دې وجه دا غوي وې دا چې کوم دی خو د فقهیات الا ان د باز شي وې نه وې دا امامت د چا کار دی امام خو علی او دا کار د چا کار دی د الله پوه شئ نو د دې وجه تاسو دغه ته وګورئ کنه هوري الا ان د باز شي فإن مرجع عندهم په دې 5 نمبر حاشیه کې الى ان نسب د امام متصف بصفات مخصوص واجب على الله فيكون عندهم بالمسائل مطالب بالاعتقاد هغه سره د مسائلو د عقیدې نه ده دا د فقه نه ده ټیک شو داخله شو بس ته دیونه ځان پوهه اصل کې دا نور مباحث کم یو دي نور مباحث نو که موضوع زوک شي ها موضوع عام شي هغه درې زونه شي خو مشکل نشته خو مباحث تا خو چې څه شي صفات شي بیا صفات بیا کم دي به د صفات نه څه غستو
دلته د صفت چې کوم ذکر دی اشهر مباحث کنه دا ذات صفات اشهر د مباحث دي غیر اشهر کوم دي د دې صفاتونه کوم واغسته وجودي او ذاتي نو هغه غیر اشهر کوم یو پاتې شو یا فعلی یا په صفات ذاتیو کې څه سلبي اشته ګر نو مسله جوړه لکه اشهر ټکي چې مباحث ته مضاف شو چې دا اشهر شو مباحث ډیر د خدا په کې اشهر دي نه نور څه دي نو موضوع ذات ته واجب شي نور مشته نه ځکه نور بیا کوم دی نو دا پوښتنه کنه شي به نو چې عام شي هغه درې قسمه موضوعات شي بیا ټیک شو کوم موضوع ذات او صفات شي بیا په صفات کې دقه چل کې کار نه کیږي